بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. په دې وخت کې یوه انتهایی اهمه او ضروري بلکې دوی خبرې دي صدا موتسو اټول په دې باندې ځون په اول هم پکور دي. بعضی خلک څکور کې ونه غلا وشي چوک سپیرو ولی یا چوک عاملونو ته لوړ شي وته چې د غلا ته معلومه کا هغه بیا نه بلیږي وړکی او په نوک باندې وته صحیح وچی یا شیشې په ذریعہ سره هغه غلا معلومي. نو آیا دا شریعت کې جایز ده کنه ده جایز؟ نو عاملونو په ذریعہ سره یا د سپی په ذریعہ سره د غلا معلومول شرعاً دا حجت نه ده، نه شریعت کې دا جایز ده. عامل په ذریعہ سره یا غال معلومول یا هغه کس ته باندې سحر چوکړه جادو چوکړه عامل ته وخی ته باندې فلنکی کړه فلنکی ټیم کې کړه فلنکی زوی کې تویز پروت زبې د درو بس دا نو نه خبرې کول نو یقینا دا جایز نه دی، نه چوته دي چونه می خیال پکور دی او نه دا شریعت کې جایز دی. بلکې عامل نه ایوخی طریقې سره ته علاج وکړي د شریعت مطابق بالکل ټیک ده. او که به خدا نه خواست هغه ته غال وخیل او غل نه مایده ته وخیله یا چوته باندې سحر تخت تویز کړه دغه نه مایده وخستله نو شریعت کې دا قابل قبول نه ده او نو دي ته شریعت ترجیح کوي. دین علاوه ایموله علاقې کې خلک غیر مسلم نه علاج کوي تویز وغیرہ، نو غیر مسلم نه اول علاج بالکل نه دی کول پکور. کبه کولو ته شرکی الفاظ نه یي او شرکی الفاظ لیکلی نه وي یا خوروکس کوک کې د شون ځغه حرامي طریقې سره خوروکس کوک ولا شون نه وي نو کده سي طریقې سره علاج نه وي بالکل بیا جایز ده. غیر مسلم نه علاج کول نه زون ستل پکور دي. او کبه یو سړی غیر مسلم نه علاج کوي هغه کې ولنه خبره دا غیا څه پدې کې به شرکی کلمات نه وي شرک ولا الفاظ بور کې نه وي او بل لاس هغه د تویز مؤثر بالذات نه غني لکه څنګه مو خوده مؤثر بالذات غنو دوه د تویز مؤثر بالذات نه غني. درېمه خبره دا ده سکوم الفاظ لیکلي وي هغه معنا او هغه مفهوم به معلوم وي چې دی مقصد څه ده معنی څه ده. او څلورمه خبره دا ده چې د کوم سړی څه عملیات کوي دا به وقف وي ماهر وي تجربه کار وي. او بل خبره دا ده چې اجنبیا کومي خزي دي درسي اب دینه پردا کوي لکه نه سبې مولا خدي زرو شي چون علاج کوي هغه تکینی نه واستر وستا بالکل پردی کې شرعاً څنګه ته پردی ضرورت پردا به کوي ای وا جناتو مریض وي خپل به حجاب شول خپل پردا مسل رمنډ شول هغه زون ته خبره نور واسطه حت الوسع کس ته ډاکټر نه علاج کوي ته پردا پکور دا کته یو عامل نه علاج کوي ته خپل پردا پکور دا واسطه به ته پردا نه متای. خو به هر حال په دی واقع ایمول بعضی خلک دا غلیظ وشي هغه لور شي الکوتا ازون کې څه کسون نو سوي د نو په ذریعہ سره غلام علمول اس پی په ذریعہ سره معلومول یا د کوم څه عامل وی غاټو ته زبوت ته تویزونه رو بس زبوت ته کسون معلوم ک زبوت ته نمې دیر ک یقینا صدا اولی کوله بالکل هم نشي کوي کی شریعت کې دي هیڅ نه د حجت نه شریعت کې دي هیڅ حیثیت شته نه شریعت دا قبلوي نن علامه فيوږي خاص کر زنانه د خبرو کې ډېری مبتلا دي امولا فلنکی ته مو به وکړل هغه دسی و شول دي ته مو ګو دسی و شو پلانکای به دسی د دسی دا پیسې ازې کوي سړی ته ون کوي خپل شپاورزي کله چوسر بوکرا په ساروي کله چوسر بوکرا په ساروي بسنده عاملونو په سار دي او سحیرونو په سار دي نه یقینا دین زون ستل پکور دي. الله تعالی د تاسو مو ټول په دې خبر باندې پوي کی افسوس خبره ده غیا سنن مو علما سره نه کینو نن مو دین ته غوړ نه کیدو نن مو شریعت ته غوړ نه کیدو نن مو اسلام نه خبر نه نن مو تاریخ اسلام نه خبر نه نن مو دي صحابه کرام واقعاتو نه خبر نه انبیاء کرامو تاریخ مو پړو نه د کړه قران پاک مې یل نه د احادیث مې یل نه دي نه بس ازکه مسلې جوړې دي ازکه لنجې جوړې دي ازکه پریشانې دي علامه پر یا خدای څکله تعالی پری دی بس جواب خبره ہے دنیا کرو ته به الله په حواله کی او څکله دنیا کرو ته حواله شي بیا به سینا مشکلات او مشاغل نه بدډا کوي پریشانای نه بډا کوي. نو الله تعالی د تاسو موټر ته بدی عمل کول توفیق امر نصیب کی پوهه امر نصیب کی سمجھ امر نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.